په خوب کې هر یو سید په سجده باندې لیدل د دې څه تعبیر دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل ما خوب ولیدو، په دې خوب کې ما د سورۃ صاد تلاوت کوو، زه سجدې ته لاړم، نو په دې دوران کې هر یو سجده شروع کړه، تر دې چې دوات او قلم او تختې هغه سجده شروع کړه. په سبا له بیا زه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، ما د الله پیغمبر ته دا ټول واقعه بیان کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل فامر فيها بالسجود، دې سيزونو ته هم په سجده باندې امر او حکم وو. د دې خوب نه ډېر پیدې راوځي. یو پیدا دارا چې کله چې دې سيزونه د سورۃ صاد تلاوت واورېدو، نو دو فورن الله مخې ته عاجزي شروع کړه. وې د دې نه دا معلومه شو چې الله رب العالمین په دې سيزونو کې یو احساس او د عبادت تصور الله یې خو دی. او دویمه پیدا کې دا معلومیږي چې کله دې د سورۃ صاد تلاوت واورېدو، نو په دې کې نرمي رااله، په دې کې عاجزي رااله، نو فورن د الله مخې ته په سجده باندې پرېوتل. وې افسوس دا دی چې ډېر انسانان داسې دي چې هغه د قرآن تلاوت اوري، خو د هغې د اورېدو باوجود د هغو زړونه دا سخت دي. درېیمه پیدا داره علامه ابن سیرین رحمه الله فرمایي چې څوک په خوب کې ویني چې الله ته سجده کوي، وی دا په دې خبره باندې دلیل دی چې الله رب العالمین به د دې په مال کې اضافت کوي. بعض اهل تعبیر جعفر صادق رحمه الله فرمایي چې که څوک په خوب کې ویني چې د الله نه علاوه بل چا ته سجده کوي، نو د دې د زړه چې څومره مرادونه دي، څومره حاجتونه دي، نو هغه به پوره کېږي نه. په سورۃ انبیاء کې الله رب العالمین فرمایي افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، آیا تاسو د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوئ، ما لا ينفعكم شيئا، چې تاسو ته هیڅ قسمه پیدا نه در رسوي، ولا يضركم، او نه تاسو ته تکلیف در رسوي. نو دا د دې خوب تعبیر شو. الله دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.